نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 122 رکو نمبر 15 خلاصہ رکو پس تحقین اللفظی ترجمہ بدید رکو کی بنی اسرائیل تا دعوت دے ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر قبول کی اور دغه شانتی عظمت د کعبه او عظمت د اخری پیغمبر چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دے هغه هم تسلیم کی بدید رکو کی عظمت د حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیان شوه دی عظمت د خانه کعبه بیان شوه دی دعاګانی د حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان شوه دی بالخصوص دعا په بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اجمالا ذکر دے هغه ازمایښونو د امتحاناتو په ابراهیم علیه السلام باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا رایات کړئ په شکر سره نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې انعام میکړې ده پتا سو باندې وانی فضلتکم او یقینا زچیم فضیلت او غرواله می درکړې ده تاسو ته علی العالمین پټول خلقو د زمانه تاسو کی تخویف ده واتقوا ويریږئ د عذاب یومن د هغه ورځینا مراد د قیامت ورځ د 50,000 کاله به یو ورځ لا تجزی نفس نبشی خلاص ولی یوتن عن نفس بل نفس لرا شیئا د سشیزنا ولا يقبل او نبشی قبل دل منها دغه مجرمنا عدل سجرمانه ولا تنفعها او نفبا نشور کوله دغه مجرم تا شفاعت سفارش د سفارش و قسمونه مفسرین وغا بیان کړی دي تفاسیر ولا هم ينصرون او نباد دوی سره امداد کې شي ذکر ده د امتحاناتو په ابراهیم علیه السلام و ایذ ابتلا ابراهیم او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب دهغه بکلمات و یوسو کارونو سره فاتمه پس پوره کړل هغوی لرا یعنی کامیابی ورته میلاو شو په هغه امتحاناتو قال او فرمایل رب العالمین انی یقینا سجاعلک غرزون کیم تعالی للناس د پارا د ټول خلقو اماما پیشوا نن هری دلی والا دا دعوه کی چې مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام قال اویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او د اولاد زمانهم الا پیشواگان اگرزوا قال اویل رب العالمین لا ینالو نرسیگی عهد الظالمین لوز ما ظالمانو تا بیاد لوز نمراد سده مفسرین امامت هم ذکر کی نبوت هم ذکر کی رحمت هم ذکر کی عظمت د کعبه بیانی و اذ اوهر کلا جعلنا البیتا چه اگرزولو من بیت مانا کور دلتا بیت الله شریف تی مراد مثابتا زید راجم کی دو زید رجوع زید ثواب درې معنی للناس د پارا د ټول خلقو وامنا او زید امن د دین مراد مفسرین لیکي چې ټول حرم تی مراد او داسې امن ولای او ګرځاو چې حیوانات او ذویل عقول سکه چې بوټو تم امن وي او ویل من واتخذوا ونسی من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم علیه السلام سرا مصلا زید منز وعهدنا وحكمم اکړو الى ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام تا چې بچی ددو ان طهرا پاک وساتای دواړه بیت یکور زما د ظاهری باطینی دواړه نجاستونو نه للطائفین د پارا د طواف کوونکو والعاکفین او د پارا د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پارا د رکوع کوونکو سجدی کوونکو مساجد وی د دې د پارا و اذ قال وکله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما اجعل اغرزوا هذا بلدا دا خار امنا دا امن والا ورزق
او رزق ورکړه اهله اهل د دیتا من الثمرات د میوجاتنا من هغه چاته آمنا چې ایمان راوړې وي منهم د دوینا بالله فالله باندې والیوم الاخر او پورزا د اخرت باندې قال اول رب العالمین ومن کفر او چا چې کفر کړي دي رزق زاغوی ته ورکوم فامتعه پس نه په باور کړم قلیلا لگا زمانہ بس دنیا کې ثم اضطره بیا با پزور بوزم حق لرا الى عذاب النار عذاب د اورتا مراد د جهنم اور دی و بئس المصير او بد د غزه د ورتلو هغه جهنم دی و اذ يرفع ابراهيم القواعد وكلا چې پورته کولو ابراهيم عليه الصلاه والسلام القواعد بنيادنا من البيت د بیت الله و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام لار او بچه دواړه لګیا دي د بیت الله شریف تعمیر دواړه سوی ربنا اے رب زمنگا تقبل منا قبول کړه زمنگنا انک یقینا انت السمیع خاص ته اوریدونکې العلیم او پوهی پنیتونو باندې ربنا اے رب زمنگا وجعلنا اغرزوا من لرا مسلمین لکا تابدار تالرا ومن ذریتنا او د اولاد زمنگنا امتا دلا مسلمتا لکا تابداری کون کی تالرا وارنا او اخایا منگتا مناسکنا د حج طریقا زمنگا وتب علینا او مهربانی وکړه په منګ باندې انک یقینا انت التواب خاص التواب توبه قبل انکه الرحیم او مهربانی او دعا د ابراهیم علیه السلام په بارد رسول الله صلی الله علیه وسلم ربنا اے رب زمنگا وبعث ولگا فیهم پدوی کی رسولا عظیم پیغمبر منهم د جنس د دوینا یتلو علیهم جلولی پدوی باندې آیاتکا آیاتنا استا ویعلمهم الكتاب او خای دوی ته کتاب لرا والحکمت او سنت لرا ویزکیهم او چې پاکوي دوی لرا انک انت العزیز الحکیم یقینا خاص زوراور او حکمت والی